الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و درد للحق درسنا روان دي مغربي فکر فلسفه بیانیږي. په پرونی درس کې وضاحت او درد للحق اصول او ضوابط بیان شوي مونږه صفحه نمبر 172. موږ ویلو اول اصل پکې ځنه د علم او باقي وضاحت شوی. بیا دا شانت کې به مسل چې مونږ سبا یو خلافیت او بل ماورای پنداوي وضاحت شوی. درې مسل دا چې د داوی د ثبوت معیار بسوي داغه وضاحت شوی. څلورم مسل دا چې ادم د مشاهده ادم د وجود دلیل نه دی داغه وضاحت شوی. یعنی اوس نه لیدل د دې خبرې دلیل نه دی چې په باطل دی. انظم اصل دا چې د مدعینا د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي. د مدعینا با د دلیل مطالبه کول شاباس. شپږم اصل دا چې د شریعت کامل فهم حاصلول ضروری دي. هم اصل دا چې د ملحدینو د اعتراض نه رسته چې کومه فلسفه وي هغه پیژندل ضروری دي. اتم اصل دا چې د جزوی خبرو په ځای اور سره په کلیاتو بحث کوي. لسم اصل دا چې د شریعت د اسلام نه بوله جواب ورکوي. او لسم اصل دا چې د شریعت په اصول کې ور سره دننه بحث کوو مکمل تفصیلی وضاحت په موجود ده. زمون د نن د درس عنوان او خلاصه چې موږ وایو چې د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي دا وضاحت ډېر ضروری دي. ځکه چې کله ته په دې آداب سره د اصول د میاد او آداب د میاد یو ته ملحدینو سره بحث کې نو دا بس کې څه فائدہ به مرتب کېږي او دا ضروری ده. اول به خپل ایمان خرابېږي به څوک دا ورې بیا به سکی ایمان خرابېږي مرزبان. نو د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي د دې وضاحت ضروری دي مرزبان چې آداب تاسو زده کوي او بیا او د آداب سره ملحدینو سره بحث کوي. مولوی صاحب عبارت شروع کړه. مخکې درس کې وضاحت وشو چې په کوم اصول به ملحدینو سره بحث کوي. په دې درس کې به د دې خبرې وضاحت کیږي. آداب سره بحث وشي نو څه فائدہ به نه وي. څه فائدہ به نه راوځي. به سوالات کې ته به جوابات ورکړې به سوالات کې نه به دا معلوم وي نه به جواب دا معلوم وي نه به کوم موضوع معلوم وي. تاسو به نه کوئ. الحمدلله تاسو خبر استئ. ما ورته ویل الحمدلله چې د الحاد خلاف ډېر خلک کار کوي. الله پاک د نور علماء کرام را بیدار کړي. خو تاسو کوم ترتیب سره چې موږ کو د مناظره نام تاسو سره کو الحمدلله دا ډېر کم وي او دا چې کال مسلسل په د باندې کته نه یادېږي ته نه یادې شو د مور سره نه په مدا یو ټکی چې یادې چې کله د الحاد سره مولدین سره خبره شي خپل اتوماتیکلی ستاسو ته خپل پاګه خبره چې چلګه اوس مور سره په دې ادم پاس کوم څه بارو اول ادب دا د بل زبانو چې تا د الحاد د مبادیات او علم به حاصل وي مولوی زبانو د الحاد د مبادیات او علم به درته حاصل وي. تاسو مخکې چې کوم څه پورې چې موږ څونه درس یو د ټول مبادیات د الحاد سلور مې چې درس موږ کو داسې شي دي ټول د الحاد مبادیات موږ تاسو ته بیان مولوی زبانو اوس پورې تاسو ته موږ آیا د الله موجود باندې د قرآن نقلي دلایل بیان کړی دي نه موږ هغه باب ته اعتراضات او جوابات ته موږ رسیدلې نه یو. د ملحدینو د اعتراضاتو پر باب رسره روان دي. هغه د موږ رسیدلې نه یو چې اعتراضات او جوابات به موږ له مبادیاتو کې لګي. الحمدلله سرور مېشتم کې تیر کړو. د الحاد د مبادیات او علم به درته حاصل دي. تاسو مخکې چې کوم ملحد ناس وي نو اول به تاسو ته دې پته وي چې دا د کومې درجې ملحد دی او د کوم الحاد ښکار شوی دی. دا به دې تاسو پنځه اقسام دي زبانو. یو مطلق الحاد دی یو ډیزم دی یو نفسیاتی دی یو علمي دی. پنځه ملحدینو اقسام پنځه دي مولوی صاحب نه شاباس تکلاس دی د خیره دا ور چې دونه تاسو ته پته وي چې به د الحاد پنځه اقسام دي مطلق الحاد ولا ادریت ولا ډیزم ولا ټول د لپاره ده دا شان د نفسیاتی علم ملحدین مولوی صاحب نو تاسو ته پته وي چې دا کوم یو درجه ولا دی. اوس دې کې تاسو نه سره تاسو روان دي خبرې نه کیږي ځای نو تر باندې تاسو وکړئ دا کوی غلطیږي دا وایي چې تاسو سکیږي چې په کوم چلیږي او دې باندې مجلس کوو ان شاء الله د دې دغه نرسته د دې نوټ نرسته ان شاء الله دې باندې مجلس کوو. تاسو به دې وکړئ چې دا والی الحاد اختیار وو د اسلام په کوم شی باندې ستا اعتراض دی نو ته په پته ولګي چې دا د کومې درجې ملحد دی نو بیا به د هغې درجې په انداز سره ورسره بحث په هغه ترتیب ته مولوی صاحبانو څه کې بحث وکړي. دویم ادب د شریعت علم بدر سره قابل به مولوی صاحبانو دا نه چې ته د موضوع نه خبر لګور اوس د مناظره خپل اصول لري خپل ترتیب لري مولوی صاحبانو ور ډېر غټ زمونږه کابرین موجود دي د علم غرونه دي. خو د میدان مناظره کې چې مفتی صاحب محترم تعالی کوم یو دغه ورکړي ملک ورکړي دا چا ډیرو کې ودا سي نوي
الحمدلله پوهېږي چې دې ځای کې به اوس څنګه په دې ځای کې د خپل دلیل به څنګه پیش کوم یو آیات پیش کوم زه به د ده نه څنګه استدلال کوم نو دا استدلال کول مولوي صاحبانو د دې نه به خبرې او الحمدلله تاسو خبره لګیا دا کار دې لپاره تېروئ. دویم ادب د شریعت علم به در سره کامل وي، د شریعت علم به در سره کامل وي، د اصول تفسیر علم به در سره وي چې د هغه په کوم آیات باندې اعتراض وکړي یو آیات دی ملحدین هم په اعتراض کوي، منکرین حدیث هم په اعتراض کوي. حدیث مبارک کې راځي ملحدین یو شان انکار کوي او منکرین حدیث ته بل شان انکار کوي. استاد چې د دې خبرو علم ته پوهېږي ملحدین انکار کوي د حدیث مبارک کې راځي چې عرش دغه چې دی نور چې دی دا چې کله غروب شي نو د وخت کې دا الله ته ځي او الله ته څه کوي سجده کوي عرش نه لاندې او بیا اجازت غواړي چې زه اوس طلوع شم او که نه. ملحدین داسې اعتراض کوي چې بھائی دا دغه چې دی نور چې دی دا طلوع موجود دی دا خو ځمکه تاویږي را تاویږي نو عقل عرش لاندې تللی دی. ملحدین ورته داسې اعتراض کوي د دې جواب هم موږ ورکړی دی. منکرین حدیث داسې اعتراض کوي چې امام بخاري رحمت الله علیه د نور محدثینو د حدیث ذکر کړی ور د قرآن نه خلاف دی. دا ګور په ملا نور کله سجده کړی دا نو زه ته چې ته به د اصول تفسیر نه خبرې دا باندې د منکرین حدیث چې دی دوی د الحاد طرف ته دی خو چې موږ د حدیثو انکار کوو الحاد نه به خلک بچ کو خو څنګه چې منکرین دغه اعتراض کې منکرین حدیث په حدیثو اعتراض کې دغه اعتراض اوسو ملحدین ملزمانو کو په قرآن باندې کوي صرف تو صرف هغه کې ما مکمل په دې مقاله د الحاد کې په پهله شروع د دې نه کړی دا شپږته مثالونه هم په دې کې ذکر کړی دي ملزمانو چې څنګه تاسو په قرآن حدیثو اعتراض کوئ دغه اعتراض به څه کوي په قرآن باندې کوي نو به تاسو څه کوئ ملزمانو نو تاسو سره بسوي ملزمانو د اصول تفسیر علم بدر سره وي کوم آیات باندې چې اعتراض وکړي دا غي نه جواب ورکړي د اصول حدیث علم به هم در سره وي دوی به خبره واحد حجت نه ته ورته ګڼ مثالونه ذکر کوي. معاذ رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم لګلو نو دا خبرات ته نو دوی به سوال کوي دا شاته کې کثر ته چې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ لګلو هغه یو دا سوال کوي یو پیغمبر او صحابي موږ د دې لپاره او زموږ سره لپاره پیغمبر او صحابي او قوم چې کافرو هغه د قایلو د عقیدت زه خو د صحابي د عقیدت قایل زما په ایمان د یو صحابي ما د لپاره دلیل دی خو کافر د لپاره قیصر ولې هغه دغه ونشلوله ادغه ورته وشلولو کسرا دغه شلولو خط مبارک شکولو د نبی اسلام چې نبی اسلام ورته بیا خیر یو چې الله پاک دا حکومت ختم کو نو مولوی زبانو تاسو سره به د اصول حدیث نه خبره چې خبره واحد څه ده حجت او په قرآن آیاتونو دغه به د معلومه مولوی زبانو احادیث به د معلومي دغه شانته کې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا مبارکي جدي مبارک چې د شپږم حصے وکړه دا خو د خبره واحد نه ده ګڼ مثالونه بده کې موږ ذکر کړی دي مولوی صاحب نو د اصول حدیث نه بوله جواب ورکړي د فقه علم بدر سره وي د فقه په کومه مسله باندې دوی اعتراض وکړي نو د فقه د اصول نه جواب ورکړي دا نه ده چې اوس د فقه اصول ته په الحاد کې فټ کې ورته په مسله جوړيږي لکه زمونږ د نور الانوار او زمونږ چې کوم د اصول فقه د مولوی صاحب نو د کې وایي کنه په آیاتونو کې څنګه تعارض راځي آیاتونو کې څنګه تعارض ته بار وایي چې تناقضات بایبل موږ ذکر کړی د دلته په خپل باندې وایي چې لکه ورمنګ د ظاهري تعارض هم قائل نه یو البته هر یو فن اصطلاحات به د فن پورې محدود وي اوس کته د نور الانوار د قواعد راوالي ځان قاعده څنګه ده اذا تعارض تساقط نو دغه آیاتونو دوی ساقط کوي دلته خو پتا باندې صحیح سبا اعتراضات کې ته ورته دا زمونږ د دې د اصول فقه خپل اصطلاحات دي چې موږ د کوم آیات نه استدلال کوو یو مجتهد یو استدلال کوي بل مجتهد بل استدلال کوي دا نه چې د خبرو مېز کې ټکراو دی د دې دا جواب دی کچې ابل زمونږ باسو زمونږ مرګره د نومینال مشهور سره موږ سره تپات شو هغه ویلو یې په ظاهر په قران کریم کې تعارض دی ما زره سره قائل نه موږ 228 تناقضات هم په بایبل کې راځي کله تعارض قائل شمه مو بیا په قران باندې دوی تقریبا 50 آیاتونه ذکر کړي موږ له جوابات ورکړي دي اس آیت کې بنیادی عقاید کا تعارض په دې کتاب کې موږ هغه مکمل یو باب کې دا باندې موږ هغه څه کړی دي موږ چې دا تاسو په ذهن کې دا تعارض دی دا تعارض په اصل کې موجود نه دی او نه دا تعارض دی ولې سبا ته شو باندې نو کوم دي چې 50000 کال دا به کافرانو د باره وی چې سبب کیږي او به دومره تم چې دا به دې غړي چې 50000 کال نه مده وکړه او کوم چې مؤمنان دا به چې خدای پاک موږ پویم نشو دا څه شي دی دا خبره باندې ختم شو نو مولوی صاحبانو تاسو په د فقه د اصطلاحاتو هم خبر استه مولوی صاحبانو د فقه د اصول نه جواب ورکوي د اسلامي تاریخ نه هم خبر استه خو دې موږ نه خبر ځان خبر کې مولوی صاحبانو د عربي ژبه د آداب علم هم در سره یاد مولوی صاحبانو مخکې وایي عبارت
د عربۍ ژبې د آدابو به درته هم علم یاد وي او په مبادیاتو به درته عبور حاصل وي او بعضې ملحدین په عربۍ ژبه باندې پوهېږي. ابن سبحانه په دې خبره کې او علم الکلام کې مهارت حاصلول پکار دی. اوس د ملحدین چې دوی کوشش کوي چې زموږ قدیم علم الکلام کې موږ سره څوک موږ بحث په بحثو کې نو ګرامو کو سره اسوي په دې باندې بس نه تاسو تا عبور لري بولې زبانو چې کله به تر ما ته شي یو وایي چې یو سړی کار نه کوي کار کوي نو بیا به تاسو شروع ورته ځکه کې درې مدام چې د بولې زبانو د سبب د الحاد د سبب کېدو فلسفونه بزان خبره چې الحاد د کوم فلسفو په بنیاد کې په دنیا باندې خور شو دا غیر بزان خبر کې د الحاد سبب کېدو والا فلسفونه به خبرواله لري. هیمونیزم څه دی؟ هیمونیزم څه ته وایي بولې زبانو د هیمونیزم څه تعریف کړو موږ بولې زبانو انسان پرستی شابه سي لیبراليزم څه شي دی بولې زبانو کیپټالیزم څه شي دی کیپټالیزم څه ته وایي بولې زبانو لیبراليزم خو ځان خیالي د موږ ویل دي پوره تفصیلا پکړه دي چې لیبراليزم پیدا کېدو وجوهات هم ذکر کړو چې څه شو په یورپی معاشره کې ډېر زیات ګیپ موجود د غریب او د مالدار په منځ کې تاجرانو منځ کې خپل ګیپ موجود او مذهبي طبقه په خپل کې ګیپ موجود اختلاف لرلو نو دا به وجه لیبراليزم پیدا شو کیپټالیزم اس کوم نظام دی بل څه باندې کیپټالیزم کوم نظام دی څه باندې امیر روان سے کیپټالیزم کوم نظام دی د څه وایي دا سرمایدار نظام دی کنه څه باندې د دې بنیاد چا یې خېده څه باندې د دې بنیاد چا یې خېده څه باندې اډم سمث نو یې تاسو کوم ذهن نو ته لیکم څه باندې د دې دا ماهر معاشیاتو اډم سمث د دې بنیادی سرمایدار نظام دی څه باندې سوشلیزم کوم نظام دی څه باندې چا په اشتراکي نظام دی ګور د موږ ویلو کنه چې د کیپټالیزم کم چې د یورپ د لپاره معاشي نظام دی د کیپټالیزم دی د موږ سرمایدار نظام یو سیاسي نظام موږ ذکر کړو چې یو لیبراليزم یو سیکولریزم مول څه باندې دا شانته کې موږ چې د اشتراکي نظام دا دوی سي دي سوشلیزم معاشي نظام او کم بل کمونیزم دا سیاسي نظام دا چا نافذ کړو دا لیلن نه بنیاد خو چې د کارل مارکس د 1818 کې پیدا شوی 1888 وفات دی دا کمونیزم چې کوم سیاسي نظام او حکومت نافذ کو دا لیلن نافذ کړو زمون دا ګوره تاسو کال شپږ مېشي سبق کو مونږ په دې باندې تفصیلی خبره کړې تاسو نه وتلې عبارت پرځه مخکې ور پسې لګا وای دا ډېر خبرې تاسو ته په هر ځای کې پکار راځي مونږ زبانو نو سوشلیزم مونږ زبانو دا څه دی دا معاشي نظام دی د اشتراکیت مونږ زبانو د مغرب فلسفه څخه د دې تاریخ نه خبرې دا خبرې چې ستایات وینو ته مولدینو سره بحث کولو لپاره تاسو جوګه تیار ته بحث کولای شئ مخکې ځه او دا چې کوم نظریات او افکار دي او د کومې فلسفي دي او په کومو مالکو کې دي اثرات څه دي معلومات به در سره وي او داسې د ساينس او فلسفي علم هم در سره وي او کوم چې مشهور واقعیت بیانوي لکه بیگ بین شو د دې په اړه کې به تاسو ته معلومات بیگ بین څنګه وشو بیگ بین باندې به اعتراضات کېږي هغه مرګري سره زما بحث او ما به د تنقیح وکړي چې بیگ بین کې دوه आवाज پکې کنه وي आवाज پکې نو ما څنګه आवाज پکې आवाज د ماده نه پیدا کیږي نو هغه ماده موجود نه و چې بیگ بینګ وشو بلکې هغه چې نه مو نو به ورته چې دا څه د پاکو نو چې आवाज نه بل څه باندې نظریه د ارتقا باندې موږ بار وضاحت کړې بل څه باندې نو دا خبره به تاسو یاد وي څلورم ادب دا چې د فروع په ځای په سره په اصول کې بحث کوي څلورم ادب د فروع په ځای په اصول کې بحث کوي د فروع په ځای په اصول کې بحث کوي مثلا خالق شته او کنه بیا چې خالق ثابت شي خالق شته او کنه شته د خالق وجود ولې ضروري دی دا په وضاحت کې به چې خالق ثابت شي مخلوق د څه مقصد لپاره پیدا کړی دي دریم ځای کې د مذهب ضرورت راځي ما تاسو ویلي بار موږ دا وایو چې په الحاد باندې کار کې نو ته به د مذاهب علم نه خبرې او زه چې الحمدلله کوم نصاب الحمدلله تیارو مو لګي مو کار شروع کړل ټول د دغه سره مناسبت لري د انکار حدیث فتنه هم او د شیعت فتنه هم دا د دې لپاره سبب دی ان شاء الله روان وخت کې څنګه چې په یهودیت الحمدلله مقاله مکمل شوې ده په عیسایت باندې په هندومت باندې دا په موضوعات دي الحمدلله څلورم سو صفحه مې د مقاله انکار حدیث برابر کړی تقریبا له سبب ان شاء الله ذکر کړی دي اصول مې پکې ذکر کړی چې منکریو سره بحث څنګه شروع کړي لکه څنګه چې دا سره بحث کې د مولدینو سره هغه مبادیات ان شاء الله په ترتیب سره نو مولوی زبانو د مذهب الحمدلله نو دا نصاب بداسي وی چې در سره یو په کتابونو در سره یو خدوا او چې الله رب عزت دې ته وجود ورکړي دا کتابونه شایع شي مولوی زبانو نو دریم ځای کې د مذهب ضرورت او خبره مدار شي الهام باندې کار کوي نو ته په مذاهب علم باندې بتا ته پور اصل وی منکرین او حدیث نه خبره شي شیعت نه خبره نو مت ټول نه خبره چې د مذهب به ضرورت
پاتې شي بیا په ټولو مذاهب کې د اسلام ولې غوره بهترین دین دی نبی علیہ السلام رسول دی نو رسالت څه شی دی مولوي صاحبانو بیا په رسولانو کې د نبی علیہ السلام مرتبه کومه یو ده او د نبی علیہ السلام اخیری نبی ولې دی نو مولوي صاحبانو دین وروسته به ما بعد طبيعت امور دی لکه جنت دی او جهنم دی په دغه بحث کې نو په دې اصول کې به ور سره بحث کې کوم په فروع کې لګیا شو چې نبی علیہ السلام تعهدونه ولې کړی دي نو تر څو پورې عبارت یو تر څو چې ته منصب رسالت باندې ځان پوه نه کړې هغه وخت پورې به انسان نه پوهېږي. منکرین حدیث د نبی علیہ السلام په ذات مبارک باندې اعتراضات کوي دا حدیث خلاف عقل دی نبی علیہ السلام ذاتی مسله موږ چا سره ډیسکس کوو تاسو ته لکه زه ما کله تاسو سره د خپل خبرې کړې چې موږ دا کړم دا په الله محبوب ولې بیان کړی دي تاسو تعلیم د پاره هغه تعلیم د پاره چې کوم خبرې بیان شوی دي نه هغه منکرین حدیث د اعتراض ذریعہ وګرځو سبحان چې پته ولګي لکه تاسو دې صاحب نسوارو کې چې عیسی علیه السلام مور سره څنګه ژوند تیر کړو هغه مورونه مو په خپل به لیکلي دی بایبل به لیکلي چې هغه باندې رونو ایمان نه راوړل چا په عیسی علیه السلام باندې تاسو موسی علیه السلام باندې تاسو کې دا خزم دا به هر کور کې څنګه ژوند پرو په نشته ورته زمونږ الحمدلله خدای نبی علیه السلام دا ورته عمل معلوم دی چې د تعلیم د لپاره د الله محبوب د صحابه ته بیانول صحابه کرام څونه بس حیا ولا خلقو نو د تعلیم خبره مولوی زبانو څه کوي مولوی زبانو دا خلک د اعتراض د لپاره کوي نو مولوی زبانو نو کته چې ډول دي چې نبی علیه السلام نه حوادونه ولې کړی نو تر څو پورې چې په منصب د رسالت د ځان دوی پوي کړي هغه وخت پر انسان نه پويږي نو دوی به تاسو په فروعي مسایلو کې څه کوي مصرف کول غواړي بخاری امام بخاری دلته اعتراضات کړي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې د نبی علیہ السلام په ادبی کړي د اسلام په ادبی کړي ته ورته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره څه کار دی حضرت الله من رسول من رسول به تاسو د جوابات مونږ درکو په مخبز په بحث کوو نو اول په اصول کې دوی سره بحث کوي په فروع کې په بحث سره نه کوي دوی ته تاسو وایي چې د کوم څه اصول صحیح وي دا غي فروع هم صحیح وي اول څلورم مطلب شو پنځم مطلب دا دی په شباب دا به روان سم کېنه پنځم مطلب دا چې مستشرقین د اعتراضات پر وزن څه کوي خبر ساتي د مستشرقینو اعتراضات مشهور مستشرقین څوک دي ور ظاهر دی ویلې پور دی د نبی اسلام په ذات باندې ټینګ کړی دی دغه جوابات دا زموږ استاد جمهوریت د پولیس بار څخه ویل جوابات ورکو هم د دوی په جواب دي نو تاسو څنګه دې د دوی په جواب ورکړي تاسو د مغربي قوم نظر خبر کې او د دوی د کتابونو خبر کې هم دوی له په دوی جواب کې جوابات ورکړي پولیس بار نو پنځم ادبدار چې د مستشرقینو د اعتراضاتو په ځان خبر ساتي د تحریک استشراق نه بازار خبره پولیس بار د مغربي ماهرونو چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کړي هغه به تاسو ته معلومات وشا بس تحریک استشراق کله شروع شو مشهور مستشرقین کوم یو دي او دوی چې څومره اصل عبارت مشکل شامل چې څومره اعتراضات یې کړي دي باقي درته معلومات وي ځکه چې ملحدین اکثر نوي اعتراضات نشي کولای هغه اعتراضات کوي کوم چې د مغربي مستشرقینو کړي دي نو تا ته به پته وي چې دا هغه مستشرق اعتراض دی نو زر به جواب ورسېبانو مستشرقینو ډېر کار کړی دی دوی هم منکرین حدیث د لپاره مواد برابر کړي دي او څه شي دي ملحدینو ته ملحدانو کله چې ملحدین بحث کوي ته کوشش شي دا نو څه فلسفه د استشراق او کله چې منکرین حدیث کوي دا غلام محمد پرویز چې کړه متاثر شو دا راوینه بټاره کې څوک د قران او د حدیث تشریح دا پیش کړل او چې په هندستان کې د ټولو اسلام شای کوله دا کې نظریات صحیح چې کله به دلته راوړل ته کار حدیث کول خو دلته څه شي د مسلماتو نه منکار کو د پردې نه منکار کو د معجزات نه منکار کو دا شاته کې د سوشلیزم د باره کتاب لیکو نظام ربوبیت چې دا نظام د ربوبیت چې دی دا ذاتی ملکیت ساتل نه دی پکار وای دا ملکیت د چا پکار دی هغه کوشش کوي چې په پاکستان کې هم د تاسیس شي ځکه خو به چې روس راغی دی په افغانستان طرف نه راغی موږ چې ټول دنیا په موږ څخه د اشتراکیت لاندې به راوړو دلته مجاهدین را پاسېدل افغانان را پاسېدل څه وکړو هغه ټول سوویت یونین ټول نظام ولڅ کو دړې وړې کو پولیس بارو ښه نو تاسو به د استشراق نه خبرې دی له جواب ورکوي پنځم ادب دا شپږم ادب دا چې د ملحدینو پس منظر معلوم کشا به زر دروایا د ملحد نه د هغه تعلیم په اړه کې سوال وکړي ځکه په دور حاضر کې ډېر مذهب بیزار خلکو محض ایډوکیشن په تور باندې په اسلام باندې اعتراضات کوي او دا خپل شعار ګرځولې دي دوی سره د بنیادی خبرو علم نه وي په خپل ګومان کې ځان ته مفکر اعظم وایي لکه څنګه چې مخکې درسونو کې وضاحت شوی چې یو علمي ملحد او بل نفسیاتي ملحد په زبانو زبر د بشن د پارمات اوس د ویل دي انکار حدیث ولا د قشان د منکرین د ملحدینو مرګري دي ګوریا ساتي دا څنګه دي دا داسې د زبانو چې ملحدینو وایي چې رضا مذهب باندې مسکوما نو مذهب خو ما پابندۍ شراب بنس کی زنا بنه کی تب موزو دس بکے تب الله احکامات منی راشه بس دا منه بس دا مې د لیبل الہات څوکا دا مې د الہات لیبل لګو بس
ټینشن فری شو بچ سره خو خویا کوه منکرین حدیث څه وایي منکرین حدیث وایي چې په اسلام زه خدای نه انکار کولای نشم زه وایم چې بس الله موجود دی که خدای نه انکار کوم خو معاشره کې اوسېږم راشه څه وکړه احادیثو کې وروره پابندیانې موجود دي څه دي احادیث وایي چې نظر به ښکته ساتي حلال به خوري حرام به لګي مکمل دین یې موږ ته را ذکر موږ ته مکمل دین قرآن او حدیث دواړه مکمل کړی دی صرف قرآن دی صرف د قرآن شي نو خو بیا ورته ستا دین ټول نیمګړی دی مړي صاحبانو نو دوی هم څه وکړي د احادیثو نه د دې قرآن ساتي د خواهش پرستۍ په وجه باندې اکثر دا فرقې جوړېږي مړي صاحبانو ان تاسو اوس که په دې باندې ما سره وخت نشته کړي دا نور پسې راځئ په دې نورو ته هم راشي ټول څه شي اکثر څه شي خواهش پرستۍ پسې راشي زه دلته صاحبانو نو دوی څه کړي مړي صاحبانو دوی د مذهب بیزاره خلک دي مذهب نه بیزاره دي مذهب نه بیزاري څه لپاره ځان ولې مذهب نه بیزاره کوي پابندیان دي په مذهب کې اسلام ته پابندي او الهام ته انکار حدیث تاسو کوي تاسو دا چې څه خو خویا کوم زبان نو ته په سوالو کې چې دا مذهب بیزار خلک د فیشن د لپاره اعتراض کوي نو ته ورته به دغه په اصول کې جواب ورکړي و مذهب دا چې د مناظرې له او واقف په مول زبان هو د علم او مناظرې نه به واقف کېدل ضروري دي لکه د مبادیاتو علم به در سره وي د مزود علم کولی شي د دلایلو اقسام به پیژني دلایل به پیژني او د دې د دلایلو او جوابات کولی شي او په علمي منطق باندې به هم دا شابه دا ضروري دی خپل زبانو چې تاسو ورته صغرا کبرا نتیجې رو بس او څه شي تاسو ته د علت او د معلول او د تصورات چې کوم دي دا واجب الوجود او ممکن الوجود او مستحیلات چې دي دا د دې نه بسنا خبرواله لري اتم نمبر ادب دار ملزبانو دعیانه سوچ بکې دا یو داسې مقام دی په ټولو کې الحمدلله زمونږ مشران چې څنګه باس کې دا سوچ او فکر یو خو بده کې به خاص کر به دعیانه سوچ وي ته به چې دا زمامه ته کوم انسانات دا روحاني بیمار دي خلکو د په ذهن شکوک او شبهات چې ولې د په ذهن کې چې دا شي د شکوک او شبهات بچي او د جهنم نه بچي چې په دې موضوع کې دا پاتې شي ملحد په دې موضوع پاتې شي نو دا جنت ته لاړ شي د جنت بوی به وسګي نه لکه اس کله نشي کولای مشبانو نو اتم ادب داري اتم ادب د ملحدینو سره بحث کول او مکالمه کول په وخت کې به داعیانه سوچ سره بحث کول پکار دي د دې په ذریعه انسان د جهنم نه بچي او جنت ته لاړ شي موږ به دا سوچ کوو چې الله تعالی مخلوق دی دا الله مخلوق دی دا الله نه انکار کوي او موږ به د سره څه کوو همدردي به ورسره کوو مولوي صاحب دا به نه کوو چې ته په فتوی لګي په دې موضوع کې فتوا لګولو ضرورت نشته هغه مخکې فتوی متوي څه کړی دي تا ته بریخي دی او تا نه اوخته دی هغه څه دی اسلام سرحد نه اوخته دی فتوا ما چا لګی چې د اسلام سرحد کې او طاقت وي چې لکه ورکته دي سرحد نه وړي ورته فتوا در باندې لګي هغه به مسلمان یې چې لکه رښتیا خبره ده نن سباونه بدبختی راغله د زبر د معتبر علماء کرام فتوی عوام خلک منیم نه وای موږ دا فتوا وستاد خپل بازار مطابق نه غنو حالکه دې سره ورغه شاعر الله کې دا نه دي شامل تاسو سوچو کې یو حرام چیز ته دوی ها حلال وي مولوی صاحبانو الله دې پټولو څه شي پټولو مسلمانانو په ټولو باندې رحم وکړي اڅه خو نه وای کنه وای دا مندل کده جنت په حساب شي دا رسته امت بواړه لا جواب شي الله دې حساب کتاب سره نه کوي کې حساب پر پروز د قیامت پر عوام چې راشي د مقتدیان چې ګورو غلام حسن نو بوې خېږي لکه دا مولوی دې مفتی چردا ولې والله تاسو ته هم تبلیغ کوو په خپل باندې هغه شی الله پاک دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي الله دې سي په سوبه خپل زبان هو نو اتم ادب نهم ادب دار د اهل سنت و جماعت د طرف نه بدی سره څه کې ول زبانو نمائندګي وکړي د فرقه واریت نه بزان پاک وي او پاکوي مولوی صاحب د فرقه واریت نه بزان پاکوي او بحث به ور سره کوي د اهل سنت و جماعت د طرف نه نمائندګي کوي کوم په دې وخت په خپل کې کوم چې تاسو بعض وخت سم سره راغلي دي ما تاسو سره کارګزاري بیان کړو موږ خپل کې ما سره خبرګری په حدیث کې په استدلال کې ورقه د الموت ته غلي شغله جواب ورکو ما ته به خپل کې کوله کوله چې بارو نو دی وخت بس کوي مولوی صاحب بیا خلک ډور متنفر کېږي دی وخت به تاسو خپل کې کله نه ورلاندې وځي جو ګروپ کې ته موجود دا څه موجوده په دې کې به تاسو سره په ګروپونو کې ټول موجود دي غیر مقلدین بر سره موجود دي شاعت برګری به سره موجود دي صفی حضرات به بریلی حضرات ټول بر سره وي دا موضوع ده سیده نو کله چې بیا خپل کې کوشش کوي ملحدین کوشش کوي تاسو خپل کې پر خپل دین باندې راوړئ امین بل جهاد باندې راوړته پورته تقریر اوس دا موضوع مختصر لګي موږ خپل کې ډیسکس کوو په دې کې بیا خپل کې ګروپ جوړ کو اوس دې وخت موږ ته دا مسله براچړه موږ ته ټول سي یو د مولوی صاحب لازم ادب دا چې په دې مقام کار کول کې د الله تعالی مدد سوي لازم کول ضروري دي مولوی صاحب د الله تعالی سره باندې تعلق مضبوط وي په دې مقام باندې کار کول کې د الله تعالی مدد شامل کول لازم دي دا څنګه چې ملحد سره بحث کول سره کې چې مولوی صاحب عقیده دې خراب شي او یوازې اوس د سبا خدای دې اکثر ریکارډینګ کېږي ستاسو دې په ځای څه شي د نورو مسلمانانو عقیده به د مولوی صاحبانو خراب کړي نو دا څه باندې کوي دا په سوال په روزګار ما د بدنامۍ د خپل مسلک د اسلام د بدنامۍ سبب نه ګرځي لکه نن سبا
سبب وایو چې د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع دا 15 قسم اعتراضات دي. دا ډېر ضروري دي چې دا ټول درسونه ضروري دي. دا ورپسې بیا ورېخه خو هم ده.